Mumunga define ko system software and application software. System software satawai or application software satawai. No system software aga software de چې د کم نه بغیر کمپیوټر سیستم کار نشي کولای. example چې دا پرځ که زمونږ په کمپیوټر سیستم کې نه کنا نو زمونږ کمپیوټر سیستم به کار نه کوي. مطلب دا دی چې بھائی څنګه چې مونږه وخت په دې کې لګیا یو کنه د کې زو په خپل سیستم کې ایم ایس آفیس استعمالوم یا په کې زو یو فلم ګورم یا مووی ګورم یا ویډیو ګورم یا په کې گیم کوم کنه مونږ په کې بیا دا نشو کولای. سیستم سافټویر هغه سافټویر دی چې د کم چې د سیستم لپاره ضروری که پرځ که سیستم سافټویر په لپټاپ کې یا په کمپیوټر کې نه زموږ سیستم به کار نه کوي. سیستم سافټویر تاسو د نوم ته وګورئ کنه په خپل به پوه شئ. هغه سافټویر کوم چې استعمالیږي دا سیستم لپاره هغه ته موږ وایو سیستم سافټویر. د دې اگزامپل چې دی نو هغه وینډو ده. که وینډو 7 ده که وینډو 8 ده که وینډو 10 ده که وینډو ایکس پی ده هر یو وینډو کنه وینډو چې دا وینډو زموږ سره په سیستم سافټویر کې کاونټ کیږي. که تاسو نه څوک په انټرویو کې په ټیسټ کې تاسو کې چې سیستم سافټویر څه ته وایي تاسو ورته وایي چې هغه سافټویر چې د کوم نه بغیر سیستم کار نشي کولی او د دې اگزامپل چې دی وینډو را خجی. اوس زموږ سره بل اپلیکیشن سافټویر مونږ ډیفاین کوو چې وات از اپلیکیشن سافټویر. نو سیستم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر د یو بل اپوزیټ دي. لکه د سیستم سافټویر نه بغیر کمپیوټر سیستم کار نشي کولی او د اپلیکیشن سافټویر نه بغیر کمپیوټر سیستم کار کولی شي. ٹھیک شو جی. نو هغه سافټویر چې د کم نه بغیر سیستم کار کولی شي هغه ته مونږه سیستم هغه ته مونږه اپلیکیشن سافټویر وایو. اگزامپل د دې ایم ایس آفیس ته اټوکیټ دی کورل ډرا دا فوټوشاپ ته فلمورا دا کې څونه هم زموږ سره نور سافټویر ځکه نه دا ټول زموږ سره په اپلیکیشن سافټویر کې کاونټ کیږي. تاسو یو ورکوټ یو اگزامپل در کوم زموږ سره موبایل فون دی کنه په دې موبایل فون کې زه لګیا یم کار کوم او एकदम چې کوم دی اچانک موبایل کار پری دی نه موبایل راګیل شوی نه سزور اغستی نه اوبو ته ګیل شوی کنه एकदम چې کوم دی موبایل کار پری دی. چې کله مونږ هغه موبایل انجینیر لویسو موبایل انجینیر سوی چیرې به دی خو سافټویر والے دی دا هغه سافټویر نه بغیر موبایل کار نه کوي موبایل نه لګي مونږ په گیم مونږ په فلم مونږ په ایسم نشو کولای. ټیک ته هغه نه بغیر موبایل نه لګي نو دغه سافټویر ته مونږ وایو سیستم سافټویر. او بیا چې کوم دی کنه په موبایل کې فیسبوک ته واتس اپ ته ایمو دا انسټاګرام دی کنه نو دا چې کوم دی کنه دا ټول زموږ سره اپلیکیشن سافټویر دي. تاسو خیال کړئ په دې موبایل کې زموږ سره اپلیکیشن سٹوري یا پلی سٹوري را سره نو په سونه چې هم په دې پلی سٹور کې سافټویر دي دغه ټول سافټویر اپلیکیشن سافټویر دي. دا خبره کلیر شو چې ایم ایس آفیس چې کنه زموږ چې کوم پروګرام دی ایم ایس آفیس دا سیستم سافټویر دی سوري ایم ایس آفیس چې کوم دی هغه اپلیکیشن سافټویر دی. ولی که پرس که زمونږ په موبایل کې زمونږ په لیپټاپ کې ایم ایس آفیس او کني زمونږه سیستم بکار کوي مونږه ایم ایس آفیس د خپل یوز لپاره استعمالو که زمونږ ته نیډي که زمونږ ته ضرورت نو مونږه استعمالو که زمونږ ته ضرورت زمونږ ته نیډ نه نو مونږه نه استعمالو هغه زمونږ په سیستم باندې اثر نه پرې باسي. اوس مونږ راځو ایم ایس آفیس ته چې وات از ایم ایس آفیس. نو ګورئ خانه ایم ایس آفیس چې کوم دی کنه دا د دوه الفاظو نه جوړ شوی دی. یو دی ایم ایس بل دی آفیس. ایم ایس مطلب دی مایکروسافٹ ایم مطلب مایکرو ایس مطلب دی سافٹ او د آفیس فیلال پرې دی صرف د آفیس صرف د ایم ایس خبره کوو چیرې وات از ایم ایس. نو ایم ایس مطلب دی مایکروسافٹ دا چې کوم دی دا زموږ سره یو کمپنی ده مایکروسافٹ یو کمپنی ده تاسو به اورېدلی کنه په اخبار کې راځي په نیوز کې راځي په فیسبوک باندې تاسو ګورئ کنه نو دا یو کمپنی ده. دا کمپنی چې کوم ده کنه دا کمپنی څه کوي دا کمپنی سافټویر جوړوي که هغه سیستم سافټویر دي او که اپلیکیشن سافټویر دي. بل دی کنه بل ګیټ تاسو به نوم اورېدلی بل ګیټ چې کوم دی هغه د دې کمپنۍ سی ای او دی هغه د دې کمپنۍ مشر دی. اوکے نو مایکروسافٹ یو کمپنی ده دا کمپنی سیستم او اپلیکیشن سافټویر جوړي او بل ګیټ د دې کمپنۍ مشر دی. تاسو اکثر په
MCQs کې په ټیسټ کې څوک تاسو کولی شي چې پر MS Office کې د MS مطلب څه دی نو موږ ورته وایو چې په مایکروسافټ کې د MS مطلب دی مایکروسافټ خجی دین علاوه اوس موږ راځو افیس ته نو افیس چې کوم دی کنه افیس سیسز دی افیس یو پروګرام دی مایکروسافټ کمپنی دا او افیس دا غيو پروګرام دی نو دا خبره کلیر شو چې افیس پروګرام دی د مایکروسافټ کمپنی افیس د کومه کمپنی پروګرام دی د مایکروسافټ کمپنی پروګرام دی دا موږ ډیفاین کوو څنګه دا موږ ډیفاین کوو چې یاره MS Office is an application software MS Office یو application software دی and program of MS Office او دا د مایکروسافټ کمپنی یو پروګرام دی which is used for office work کوم چې دا دفتری کار لپاره استعمالیږي به خبره ده کوم چې دا سره لپاره استعمالیږي د افیس ورک لپاره استعمالیږي مایکروسافټ افیس چې کوم دی دا د مایکروسافټ کمپنی یو پروګرام دی او دا یو اپلیکیشن سافټویر دی کوم چې استعمالیږي د دفتری کار لپاره دفتری کار لپاره مطلب دا دی چې کا مونږه په دفتر کې لیکل کو لیټر لیکو اپلیکیشنز لیکو یا مونږه سی وی جوړو یا مونږه چارټ جوړو یا مونږه کیلکولیشن کو یا مونږه پریزنټیشن کو یا مونږه ډیټابیس جوړو کنه دا مونږ په MS Office کې کولی شو خجی بیا دی وای چې there are 4 main programs in MS Office په افیس کې چې کوم دي زموږ سره څلور مین پروګرامونه دي کم پروګرامونه دي یو دی MS Word بل دی MS Excel MS PowerPoint او MS Access دا 4 programs دي بیا دی وای چې every program in MS Office is used for their own purpose هر یو پروګرام په MS Office کې استعمالیږي د خپل بیل مقصد لپاره څلور پروګرامونه دي کنه Word Excel Access PowerPoint نو دا هر یو پروګرام د خپل بیل کار لپاره استعمالیږي د Word خپل کار دی د Excel خپل کار دی د PowerPoint خپل کار دی او د Access خپل کار دی اوس تاسو یو ورکوټه باندې एग्जांपल درکوم چې MS Office څه دی او Word Excel څه ته وایي کنه نو تاسو خیال کړئ اوس تاسو کور دی کنه په کور کې مالک کله د کور مخه ته مالک کله پر ایگزامپل کاشف هاوس کوم دي سره د ټول کور نوم دی بیا چې کوم دي کنه په کاشف هاوس کې بیا سي دنه ورشي کچن دی دنه پکې ټي وی روم دی دنه پکې کمره را دنه پکې بیٹک دی نو سره د کچن خپل کار دی د ټي وی روم خپل کار دی د ډایننګ روم خپل کار دی او دا بیٹک خپل کار دی ټیک ته خدا سي د بیٹک د کچن د ډایننګ روم د ټي وی روم په څه کې راځي ټول په یو کاشف هاوس کې راځي د کاشف هاوس مثال چې کوم دی هغه MS Office دی او بیا چې هغه کوم کچن دی هغه کمره را پاغي کې را بیٹک دی دا هغه بیا سي دا څلور پروګرامونه دي Word دی Excel دی PowerPoint او Access دی ٹھیک شو مونږ ډیفاین کوو MS Word چې MS Word څه ته وایي اولنې خبره مونږ ډیفاین کوو MS Word چې دی کنه دا زموږ سره د MS Office یو پروګرام دی MS Word د مایکروسافټ افیس یو پروګرام دی کوم چې استعمالیږي په کوم کې چې مونږ لیټرز لیکلی شو خط لیکلی شو په کوم کې چې مونږ درخواست لیکلی شو په کوم کې چې مونږ ټیبل جوړولی شو په کوم کې چې مونږ CV جوړولی شو په کوم کې چې مونږ چارټ جوړولی شو یا په کې مونږ نوټس لیکلی شو یا په کې مونږ پروجیکټ لیکلی شو یا په کې هوم ورک لیکلی شو کنه سره چې مطلب د لیکلو کار دی کنه ټول مونږ په MS Word کې کولی شو اوکې ها اوس مونږ ډیفاین کوو چې هاو ټو اوپن MS Word مونږ به مایکروسافټ افیس ورډ څنګه اوپن کوو نو د MS Word اوپن کول لپاره مونږ یو څو طریقې استعمالو یو طریقه دا ده تاسو بدل دي کې راشئ سٹارټ ته براشئ دې کې وګورئ دغه زموږ سره آل پروګرامز راغلي دي کنه نو مونږ په دې کې وګورو مایکروسافټ افیس چې ویره مایکروسافټ افیس کم ځای دی دا دی وګورئ مایکروسافټ افیس راغلی دی کله دا ما اوپن کو په دې کې د ما سره مختلف پروګرامونه رااله دا وګورئ Excel دی دا پکې Outlook دی دا پکې PowerPoint دی پبلشر دی دا پکې مایکروسافټ افیس ورډ دی نو موږ به کوم یو پروګرام اوپن کوو مایکروسافټ افیس ورډ دا وګورئ اوپن شو دینه بعد دا سره چې وسو زه MS Word په بل طریقه باندې اوپن کول غواړم نو موږ به دا غیر پر استعمالو وینډو بٹن بونه سي تاسو په کیبورډ کې زموږ سره دا وینډو بٹن او R به پریس کړئ وینډو بٹن پلس R او الته بولی کړئ WINWORD وین ورډ به موږ ولیکو انټر به هټ کو نو MS Word به اوپن شي دینه بعد دې کې وز زموږ سره بل ټاپک ته
انټرفیس اف ورډ یا باډي اف ام اس ورډ. دا چې موږ ته کوم دا سکرین ښکاري که نه، کوم چې د ام اس ورډ دا سکرین دی، دې ته موږ باډي ویلی شو، دې ته موږ لی آوټ، دې ته موږ سټرکچر، دې ته موږ انټرفیس، دې ته موږ وینډو ویلی شو. که تاسو نه څوک په ټیسټ کې په انټرویو کې تپوس وکړي چې یا د ام اس ورډ باډي ډیفاین کا، یا د ام اس ورډ انټرفیس ډیفاین کا، یا د ام اس ورډ سټرکچر ډیفاین کا، یا د ام اس ورډ وینډو ډیفاین کا، تو وہ دا چیز ډیفاین کوي. نو موږ اوس ډیفاین کوو د مایکروسافټ آفیس ورډ باډي. باډي چې کوم دا په دې کې زموږ سره اولنې چې کوم دا ایریا ده دې ته موږ وایو ټایټل بار. دا زموږ سره ټایټل بار دی. دا چې کوم ایریا ده د ورکوټه غونډه تاسو ښکاري که نه، دې ته موږ وایو آفیس بټن. دا آفیس بټن ده. د دې نه بعد دا چې کوم ایریا ده تاسو ښکاري د ورکوټه غونډه ایریا ده که نه، دې ته موږ وایو کویک ایکسس ټول بار. دا چې کوم ایریا ده هوم انسرټ پیج لی آوټ، دې ته موږ وایو مینیو بار. دا زموږ سره مینیو ده. د دې یو خپله مینیو ده، د دې خپله یو مینیو ده، او د دې خپله یو مینیو ده که نه. دا چې کومه ایریا ده دې کې تاسو دا ښکاري که نه، دا زموږ سره کټ دی، کاپي دی، فارمیټ پینټر دی، دا مختلف کمانډز راغلي دي. دې ایریا ته موږ وایو ریبن، یا ورته ریبن وایو، یا ورته سټینډرډ ټولز بار ورته وایو. ریبن یا سټینډرډ ټولز بار. دا چې کومه ایریا ده تاسو ښکاري که نه، یو دا ایریا ده د زموږ سره رولر راغلی دی که نه، یو دا رولر دی. نو دې ته موږ وایو هارزنټل رولر او دې ته وایو ورټیکل رولر. دا چې کوم ایریا ده په کوم کې چې موږ کار کوو دې ته موږ وایو پیج. دا زموږ سره پیج دی. ها، او دا چې کوم ایریا ده لاندې تاسو ګورئ، تاسو پیجز درکړی دی، ورډز دی، انګلیش دی که نه، دې ته موږ وایو سټیټس بار. دا چې کوم ایریا ده دا دی که نه، مختلف ایریاز دي که نه، آوټلاین دی، ډرافټ دی، ویب لی آوټ دی که نه، دې ته موږ وایو ویو بار. او دا چې کوم ایریا ده دې کې زوم آوټ دی او زوم ان دی که نه، دې ته موږ وایو زومینګ بار. او لاست ون دا چې کوم ایریا ده په کوم چې موږ د خپل پیج اپ ډاون کوو دې ته موږ وایو سکرال بار، سکرالینګ بار یا سکرال بار. ٹھیک شو. اوس موږ راځو آفیس بټن ته چې یاره موږ آفیس بټن ته آفیس بټن ولې وایو، د دې څه خصوصیت دی، د دې کار څه دی. ګورئ ځان سره یو خبره یاد وساتئ، زموږ سره د آفیس مختلف ورژنې دي. آفیس 97 دی، آفیس 2000 دی، 2003 دی، 2007، 2010، 2013، 2016، 2019. دا د آفیس مختلف ورژنې راغلي دي. موږ چې کوم آفیس کوو که نه جي نو هغه آفیس 7 دی. ٹھیک شو. نو دا چې کوم دا د آفیس بټن دا صرف او صرف په آفیس 7 کې دا په نورو کې نشته. دا صرف او صرف په آفیس 7 کې ده. که تاسو نو څوک تپوس وکړي په ټیسټ کې، په انټرویو کې که نه، چې یاره دغه چې کوم دا آفیس بټن دا په کم یو ورژن کې ده، نو موږ به ورته وایو چې دا په آفیس 7 کې ده، دا په بل کې نشته. ښه جي. اوس یو کوېشن دا دی چې کله زه دا پریس کړم آفیس بټن نو په دې کې ما سره نیو، اوپن، سیو ایس کمانډ راشي که نه. اوس که فرض کړو زه بل یو ورژن استعمالوم، یا آفیس 10 استعمالوم، یا آفیس 13 استعمالوم، یا آفیس 16 استعمالوم که نه، دا دوی استعمالوم او څه وشوله او هلته کې زما نیو، اوپن، سیو کمانډ پکار راله، نو هلته خو آفیس بټن نشته که نه، هلته آفیس بټن نشته، نو زه به دا نیو، سیو، اوپن کمانډ د کوم ځای کې نه اوپن کوم. ٹھیک شو جی. که فرض که زما سره بل یو ورژن دی او زه په هغې کې نیو اوپن کمانډ پریس اوپن کوم، نو موږ به څه کوو، د مینیو بار نه په مینیو بار کې هوم راغلی دی، نو د دې هوم نه مخکې به فایل راغلی. کله موږ فایل کلیک کو نو موږ ته به نیو، اوپن، سیو ایس کمانډ اوپن شي. دې نه بعد زموږ سره بله ایریا ده کویک ایکسس ټولز بار. کویک ایکسس ټولز بار. تاسو د کمانډ دی نوم ته ګورئ، تاسو په خپله باندې پوهېږئ چې د دې مطلب څه دی، دا د څه لپاره استعمالیږي. زموږ سره دی کویک. کویک وایي تیز ته، جلد. ایکسس وایي رسایي، پونچ. ټول وایي اوزار ته، او بار دا ایریا ده. نو مطلب دا هغه ایریا ده په دې کې موږ هغه کمانډز لیکدو چې کوم ته زموږ ایکسس سیوا کیږي. فار ایگزامپل تاسو یو ایگزامپل در کوم، یو قصاب دی که نه، قصاب ځان سره چړه او تبر همیشه نزدیک دی. ولې نزدیک دی؟ چې د هغه ټیم نه خرابېږي. ٹھیک شو.
بل مثلا ترکان دی کنه د ترکان بل څه ټولز دي چې بعد دغه سیوا پکاريږي لکه تخص شو یا سټک شو یا ارشوا کنه جی دا ځان سره نږدې دي ولی چې ټیم نه خرابيږي دسی زمونږ سره تاسو په یوځ کې جاب کوئ گورنمنٹ سیکٹر دی یا پرایویٹ سیکٹر دی کنه تاسو په یوځ کې جاب کوئ او ریس کمانډز به په ایم ایس ورډ کې چې کمانډ بستا بار پکاريږي فار ایگزامپل یو کمانډ دی په ریویو کې بل کمانډ دی په پیج لی آؤٹ کې بل کمانډ دی په انسرټ کې نو ته به کله ریویو ته منډه وهې کله به انسرټ ته منډه وهې کله به پیج لی آؤٹ ته منډه وهې زه هم چې دیس کمانډ ستا دیس ایریا ستا چې دوه کمانډ اپلای کما او چې کم ټولز زما پکاريږي چې ځان سره جو هغه نږدې کړم نو بالکل زمونږ لپاره زمونږ سره استعمالېږي کویک ایکسس ټول بار دا هغه ایریا ده په دې کې موږ هغه ټولز لیکدو چې کم زمونږ ډېر پکاريږي دلته کې زراله ما دا راواغستلو دې کې اوس وګورئ زمونږ سره یو لیست راغلی دی کنه او په دې لیست کې زمونږ سره 3 ټایم ټیک مارک راغلی مطلب دا چې په دې کې اوس زمونږ سره 3 کمانډ سری ایکټیو دي دا وګورئ 1 2 3 چې کم کمانډ ټیک مارک راغلی نو ډیټس مینز دا کمانډ سری په دې ایریا کې انکلوډ دي اډ شوی دي اوس دویم چې زه د دې یو کمانډ ختمول غواړم لکه دا یو کمانډ سیو په دې کې راغلی دی کنه دا ما کلیک کو نو ته واپس ختم شو بیا وته ګورئ دلته کې زویم چې په دې کې یو بل کمانډ دی ډرا ټیبل زویم چې مالا ډرا ټیبل کمانډ په دې کې ایډ کا نو ګورئ وته جی ډرا ټیبل کمانډ په دې کې ایډ شو اوس ډرا ټیبل کمانډ کوم ځای پروت دی نو ګورئ ورته را بشه انسرټ په انسرټ کې بیا دی ټیبل او بیا دی ډرا ټیبل نو ډیټس مین چې تو به 3 سټیپس فالو کې نو له به تو ډرا ټیبل ته ځې نو ګوره دا طریقه اسانه شو چې د به انسرټ ته راشي بیا ټیبل ته راشي او بیا ډرا ټیبل ته راشي او کنه دلته کې ما ځان سره اډ کړی دی خو کلیک کوا کومه طریقه اسانه شو دا طریقه اسانه شو کنه ټیک شو جی دغه زموږ سره بیا د مور کمانډز نو څونه کمانډز یې مسول لکه اوپن کمانډ دی پرنٹ کمانډ دی ټیک ته کنه فار ایگزامپل زما سره کمانډ دی پرنٹ پریویو دا ما کلیک کو دیکھو مې اډ کو او بیا اوکے دا اوس وګورئ ما سره پرنٹ پریویو کمانډ راغی اوس که پرز که ما سره دا ایریا نه وه نو زه به ما به پرنٹ کمانډ څنګه اوپن کولو نو زه به راتلم افیس بټن ته بیا به راتلم پرنٹ پریویو ته پرنٹ ته او بیا دی پرنٹ پریویو نو تا به 3 سټیپس فالو کوله نو هله به تو پرنٹ پریویو کمانډ ته تللی شوې ٹھیک شو دا لکه مطلب مونږ د کویک ایکسس ټول بار دې لپاره استعمالو چې کم کمانډ زمونږ ډېر پکارېږي چې زمونږ ټیم هغې سره نه خرابېږي ښه اوس زمونږ سره بل دا چې کومه ایریا ده مونږ چې کوم مکمل سکرین ښکاري که نه دې ته مونږ ډاکومنټ وایو جی دا مکمل سکرین ډاکومنټ دی او کوم چې دا ورکینګ ایریا ده هغه سره پیج دی اوس زما سره کمانډ دی 2 کمانډ کو بیا بس کوئ ښه زمونږ سره کمانډ په دې کې یو دی انډو ټایپینګ بل دی ریډو ټایپینګ انډو کمانډ سره پر استعمالېږي او ریډو کمانډ سره پر استعمالېږي تاسو دا زلک ډیفاین کوم دلته رالم س ټیکسټ مو لیکلو اوس زه لګیا ما د 2 غنټو نه د 3 غنټو نه زه لګیا ما یو ریپورټ تیاروم یا هوم ورک لیکم یا اسایمنټ لیکم کنه او فار ایگزامپل سره کنه اچانک زما د لیکل ډیلیټ شو په غلطۍ کې زمانہ لیکل ډیلیټ شو نو څه شو زما د 2 غنټو اخواري ضایع شو اوس دویم چې دسته کمانډ ستا زه کمانډ اپلای کوم او زما د لیکل دی واپس ماته راشي صحیح ده زه بس کوم زه بیا کینم او زه بیا لیکل کوم نو کافي ټایم ضایع کیږي زما کنه زه هم دسته کمانډ سټ زه کمانډ اپلای کوم او د لیکل دی واپس ریکور شي بالکل زموږ سره کمانډ دی انډو ټایپینګ زه کلیک کړئ نو ګوره کمانډ واپس رااله و دا کم کمانډ چې ما راوستا دا زه واپس ختمول غواړم کنه نو مونږه خبره کوله د ریډو ټایپینګ کنه انډو خو کلیر شو کنه چې کوم لیکل ډیلیټ شو هغه زه واپس راوستل غواړم موږ دغه لپاره استعمالو انډو ټایپینګ اوس موږ سره کمانډ دی ریډو ټایپینګ دا استعمالېږي د دې لپاره چې کوم لیکل مونږ راوستل کنه او هغه زه واپس ختمول غواړم موږ به دغه لپاره استعمالو ریډو ټایپینګ په انډو باندې بلیکل راځي او په ریډو باندې بلیکل واپس ځي دلته ما کمانډ کلیک کو ریډو ټایپینګ لیکل واپس لاړه نو ګوره په انډو بلیکل راځي او په ریډو باندې بلیکل واپس ځي د انډو لپاره مونږ شارټکټ کې استعمالو کنټرول پلس زد او د ریډو لپاره استعمالو کنټرول پلس واي کنټرول پلس زد استعمالېږي د انډو لپاره
आओ कंट्रोल प्लस जेड इस्तेमाली वाई इस्तेमाली की रीड हो रहा पादा ठीक छो जी।